آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال عليه السلام. दुनिया के इंसान बंदे मुश्किलात में दुनिया के इंसान बंदे सख्ती तकलीफों में हर बंदे मुश्किलात की काबिल असबाब के दर्जे की असबाब न बहर अल्लाह का रुजू कवर उदे अल्लाह ना खैर उदे अल्लाह ना पूरमन बेहतरीन माशरा Quran Mokti Zul ala tabarak wa ta'ala muta dasi waqiat zikri ci rega muta da mudumi ci malusi wa mudi di Allah na ودي Allah na waqti تخبل التركيب يد Allah na waqti تخبل usul الحرش من المشكلات Allah دفع ورفع كل شيء. الله تبارك وتعالى فرمي ادعوني استجب لكم. الله فرمي چتوسي مونا وقولوا دعاء وجزيك بلك. الله تبارك وتعالى فرمي چتوسي مونا وقولوا جزيك دعاء بلك. بیا دعا نه قبلې دوه تسوي سره کولی شي نه. وقال ربكم ادعوني. الله تبارك وتعالى واضح لون منتقل چې تاسو خپل رب نه وخت وکړو چې تاسو رب چې تاسو دعاګانې کوئ. بلکې دا فرمایي لا تقنطوا من رحمة الله. دا لا رحمت نو امید کېږي نه. دو نوې چې د حالات والا څنګه بدل کړي د صورتحال والا څنګه بدل کړي مشکلات والا څنګه بدل کړي نه لا تقنطوا. دا لا نو مایوسه کېږي نو امید کېږي. الله تبارک وتعالی موږ مشکلات بیا قرآن کې د انبیاء کرامو ښیي چې داسې په زبردستې طریقې حل کړي. موسی علیه السلام وبني إسرائيل هم مصر بسر سامان بفرعون باندې ظلم وچونه او د ریاست نه منډې وړي تختی کې خپل وطن لري. د سمندر او بحر او دریو غوړه چې یو طرف ته فرعون نږدې لښکر یې نږدې بل طرف ته سمندر دی په منځ کې هغه مظلوم خلک ګیر فرعون ظلم او لښکر یې وي حدود به عصری به ساز و سامان هیڅ هغه ذریعه سره خمسي نشته. و موسی علیه السلام د الله په حکم خپل کول کې او همسا باندې سمندر وهي 12 قومونو په سمندر کې 12 لیارې وتړي. و د مخکې موسی علیه السلام د قوم ته چې فکر مه کوه الله موږ سره دی. ورته داسې وخت کې موسی نه امید نه دی ښه. و 12 قومونو 12 لیارې ورته جوړې شوې. په همدغه لیارو باندې چې فرعون راځي د هغه نه امید نشته، په هغه یې ایمان نشته، په هغه یې بروسه نشته. په همدغه سرونګونو باندې چې په اوبو کې جوړ شوي فرعون خپل لښکر پرې چې فرعون کې روانېږي
چې پالای یقین نشته و د الله نه د خیر امید نشته اټول وبرونی وغن لخکر ریاست وبوي دا موضوع په سبب دی چې د الله نه څوک امید وي الله په وګور کې لري ته جوړوي چې د الله نه څه امید نه وي الله غرور دې لري ته جوړوي یوسف علیه السلام دا کومه په واقعیت کوي یوسف علیه السلام دی زلیخې په محل کې گیر کړ زلیخې ټولې دروازې بند کړې و د یوسف علیه السلام نه یو ناجایزه مطالبه کوي یوسف علیه السلام د الله ډوره منډه کوي ځان ته خلاصې تښتي دي یوسف دا سوچ نه کوي چې دروازه هغه هم بندو ټولې دروازې بند نه یوسف یقین په دروازو نه دی یوسف اعتماد په دروازو نه دی یوسف بروسه په الله تبارک وتعالى دروازې کولويږي یوسف وځي بیا هم د زلیخې خاوند درځي ښځه خو مکروه شی دی فورا زلیخه چې ویني چې خاوند مې راغی فورا الزام په یوسف لري بل خاوند ته وایي چې هغه ویل کوي چې ته کور کې غټ کې او ته اوس ورته غټ کې او تو عزت ته لوسه چې ایک سره خودو دې دې او چې کوي تاسو فورا الزام کې لګي ځان پردار شي چې خاوند دی ولته یوسف بیا نو امید نه لري یوسف एकदम صفکی ځکه چې نو امید نه لري باقاعده عزیز مصر ته پته لګي چې په خدای په غلط وي د دوی واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وڅوي ته چې مفهمونه وکړه غلطي تو کړی و دي کې سوري ویا چې مفتي ځلیخې ته دا یوسف علیه السلام کومندغه مسله کې جیل لسی یوسف علیه السلام جیل لسی په جیل کې یوسف علیه السلام یو جائز عمل کوي اول چې جیل له لارې دین دعوت ته وچلو ګلې ونه کړې چې یو ورته وچول شو بیا باولې باندې ولګي بیا زمر باندې ولګي بیا ګونه جیل ته وچول شو نه دا کسی نه کوي دا کې دین دعوت شروع خلق ته ویل چې څه شرک وکړي یمو معبود خو یو الله دی یمو ورني کو فلور د ابراهیم او د اسحاق او د یعقوب رب دی زمې له بدل کوم توسې نه له بدل او بیا دعا کوي چې شي ایو له بوچو ساتي دی اساکی خلوصي وکه هغه ته خپل مقصد لري یوسف علیه السلام ساکی ته وی چې راته خلوصي کنه ته بوچو لته بوچو کا بیگلی شراب دل جوړي او ته پیش کوي ته بوچو ته موږ فروش کوي چې یو کس د ګناه جیل کې ورته دام جایز خبره دا جایز خبره چې چا ته وایي چې موږ فروش کوو موږ ظلم دې د ګناه په جیل کې یک شو او یوسف علیه السلام په دغه خبره کوم نه کوي څنګه او پیغمبر الله دې چې کړی وي الله څه ویل کوي هغه کس چې یوسف ته خوب ولو یوسف صحیح تعبیر وکړو یوسف تعبیر په بنیاد خلاصي کوي بیا یوسف ته ویل به بوچو ته سفارش ونکړ لاس کوله کې یوسف ته یو دم نه اڅلا خپل یوسف د الله وخت کې دی علیه السلام اختیار دا چې دا ګناه نه خبره پرې ته کوم چې بروسه په الله سره صورت حال والا بدلی غوړو الله واچي نه بدلی کته ته مشکلات یو کس نه مرجوړ وی کنه ته الله نه غوړه مشکلات ته حل کیږي ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته ور ولګولې شو نمرود ور به ته ولګول وداسې ور نمرود به ته ولګول چې
ابراهیم نږدې ورچولی نه شو، لکه ورته لرې کړی نو غورځنګونه یې ورته جوړ په غورځنګ کې یې ورتاړول. خو چې کله په غورځنګ کې ورتاړواله نو ابراهیم علیه السلام په الله جل القدر پیغمبر دی، د پیغمبر سره خو د الله رابطه وي، نو فرشتې ولرسي. بعضې فرشتې داسې ولرسي چې مونږ ته عادت وکړه بارون وورو، بعضې فرشتې داسې وي چې اور ور مړ کړو، بعضې فرشتې څاف ورته کوي، بعضې څاف ورته کوي. و ابراهیم علیه السلام د فرشتو طرف ته توجه نه کوي. ابراهیم علیه السلام ته فرمایي حسبي الله ونعم الوکیل. ابراهیم علیه السلام چې ما پر الله کفیل دی، الله څه کولی شي، کارساز دی، بهتري مخالفي. ګوره هغه فرشتې چې ولرتلې یو خو ته ابراهیم خپله مسله نه پیش کول. ابراهیم دا وایي چې الله مې شته کړه، الله ښه کارساز دی، نو ویني، نو چې ویني مې خو الله مې مرسته وکړي چې ورته یې لړه کړو. د 18مه سپاره کې چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې ورته مې حکم وکړو قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم. الله فرمایي چې ورته مې حکم وکړو چې اوره یخ شه یخ، خو داسې یخ شه چې نارمل یخ شه، چې ډېر زیات یخ نه شي، ابراهیم علیه السلام سوړه ونه شي. اور بیا داسې یخ شه چې نه یخ و نه ګرم، نه ابراهیم علیه السلام ته یخنۍ تکلیف، نه ابراهیم علیه السلام ته سوړه تکلیف. اوس ما غرض نه، نو الله فرمایي چې لا تقنطوا من رحمت الله، د الله رحمت نه امید کېږي. یونس علیه السلام د موی خېټې ته ګوره سمندر ته چې پرېوځي په موی دې وخوري منګور هغه کبه ورکبه خېټې نه لوړ شي، ورکبه خېټې نه څو ورځې پس روغه وځي، خو دا خدای الله په مرسته کېږي. نو یونس علیه السلام دعا شروع کړه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لایق د عبادت سوا د الله نه بل نشته. ما لږ ځان سره جوړې کړې خطا نشي غلطي نشي ٹھیک شو. و الله سره شریک جوړ نشته، الله شریک نه پوک دی. او موږ دا یونس ته ورو پر موږ کې کبر ورځي بهر ټیک ټاک. نو چې یونس کب د کبر خېټه نه ژوندې وروسی، ابراهیم د ور نه ژوندې وروسی، یوسف ته ټول سټیټ او ریاست یو طرف ته دی، یوسف بری کېږي. عمده رب اوس موږ کوم دی والا فرمایي چې نو امید کېږو ما والا سره رجوع صحیح جوړ على طرف ته توجه صحیح وو. دا ټول ځګونه چې په موضوع تکلیفونه وکړي د منګای نه ورنسا تر شک قسم مسلوت لري ټول ځګونه دا علاج ځګونه دي دنیا ټول وزيدوا ځګونه حل شي. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله تبارك وتعالى فرمایي چې د خلق ذکر استغفار کوي، چې خلق استغفار کوي، نو الله فرمایي چې بیا موږ څه کوو اجازه ورکړو. یعنی الله فرمایي چې په معاشره کې استغفار وي، خلق استغفار کوي، نو بیا ذوق په چا نه راوړي، په کوم عذاب نه راوړي، چا عذاب نه ورکوي. نو موږ تاسو استغفار پرېښه، الله تعالی ته رجوع پرېښي، د الله نه غوړو ځکه مشکلات کله دا مشکلات سخت خلق ورغلي على تبارك وتعالى ته قرآن په کې ذکر کړی دي. دا سره په فشوي دي چې بهترینه طریقې سره وما غدا بوسم مونږ دي وما غدا بوسم دي. یوسف علیه السلام خپل ورونو کوي ته ورځول کړه چې یوسف علیه السلام کوي ته ورځي موږ مشر علی نه لیدلی چې جبرائیل دا وی چې په دوه ټیمونو کې د مشکل کې واقع شوی او د نیول ډېر تیز راغلی. یو دا چې کله یوسف علیه السلام خپل ورونو کوي ته ورځول نو زه په اسمان کوم جبرائیل دا وی واده حکم ورته وکړو
یوسف کوی ته وغورځول او تیز لوړ شي کوی کې لاندې ونه لګي نو جبرائیل وی چې یوسف ورونو د کوی غوړې نه کوی ته خطو نو زه هم اسمان را خطو شم او چې یوسف لاندې کوی کې لګېدو د مخکې جبرائیل چې در سیرې نو یوسف یې ونیو وګوره هغه اوس مې مونږ دی کنه اوس مونږ کې فرق راغلی ایمان کمزوری توکل کمزوری عقیده کمزوری اعلی طرف ته رجوع نشته دواړه په نفل نشته چې الله سره وګوري چې مشکل دی الله سره حل کې ته تیاریون وي نه مونږ کې راشي نشته او مدا یوسف دی کنه ورونو وسره حساب کولو د پلور نه لري کولو کوی ته ورځول او کوی کې الله بچ په قافلې خرج کو چې دا غلام دی یعنی ازوج کس د پیغمبر زوی و بل پیغمبر مسیح و بل پیغمبر قرسی د سلوی قرآنی مشوم چې خپل ورونه به حیثیت غلام خرڅي دا سخت خبره ده ورونو به حیثیت غلام خرڅ کړ په مصر کې بولی په ولګیدا ورونو به قدر مړ کول الله بچو ورونو به قدر کول الله د قدر کې چې بولی کې هر سړي سو وستا او بیا عزیز مصر د بوچو وستا بیا په ځینې خیر زوم لګي پکې ځینې خیر خمون په مخ کې بلی شي بیا جیل لچې زوم په لګي جیل ته اچول کی چې جیل نه وروته نو خو اقرار وکړي چې دغه دین ولنګ بیا هغه یوسف چې ورونو ورکول بلور ته بیا بوچو ملو شو بوچو بلور مو ورونو ته سجده وکړه په تخت د بلور ته وی چې هغه خوب چې مو ولته دلیو چې مو ته سپومې او میاشتې و ستوریو یوله سجدې کولې بلور مې دوی چې بچې هغه خوب دلی رښتیا شي یا ته وی ته وی چې بابا جان هغه خوب دلی رښتیا شي هغه یوسف چې خلکو مړ کولو خلکو بې عزته کولو هغه بچولو هغه عزت بن کولو دغه نه چې مشوم او به حیثیت غلام خرڅ شوی بوچو هلته میلو شو وزیر هلته میلو شو مغه له اوس هم دی اسماعیل علیه السلام وکړه پلور یې نه ابراهیم اسماعیل علیه السلام یې کور نه راوړل کو د لولو پنځه و داسې نه چاسي پته مې تنه لګیا چې بچی نه پته مې تنه لګیا چې بچی یعنی دا پته مې تنه لګیا چې بچی کور نه یې راوړل او د مخکې بچی سره مشوره کوي بچی ته وی چې موږ داسې خوب دلا چې تاسو له مله حکم تکړه بچی دې چې الله حکم پورا کړو صبر حکم کا او به چوره باندې دا راخلي او مینا باندې راخلي او مینا بچی ولې او بچی باندې چوره وروږي او بچی بچی نو د چوره نه لاندې خلک بچی دي ټول کې خلک بچی دي د کباب خېټه کې خلک بچی دي کومي ته خلک ورسول شي بچی دي به عزتي کوشش شوی دی الله بچی دي نو هغه هغه وسم دی کومو په څه لري چې دې کمزوري شي موږ په څه مشکلات خپل وجه موږ په څه تکلیفونه د خپل وجه نه موږ کول ګډوډ دي موږ فعل ګډوډ دي موږ انتخاب ګډوډ دي موږ چایس ډېر شری دي موږ خوخه بيدینه ده موږ غلط توجه نشته نو مشکلاتونه تکلیفونه نه مشکلاتونه تکلیفونه پریشانیونه ودا ټول على رفع الفقير او چې موږ ورته الله تبارک وتعالى ته رجوع موږ ورته د الله نه وو موږ ورته استغفار ودا سمکو چې په خپل جمعه عبادت لمون ذکر خو بچو توجه نه او ورور کومه توجه نه تسمکو په خپل بچو توجه د خپل بچو صحیح پرورش وکړو په خپل بچو نظر وسو داسې نظر وسو چې دوستونو په چې چا سره کې نو چدي
مجلس کو چې کوم مجلس کې کیږي او چتي مشکلات ورته جوړي تکلیفونه ورته جوړي د یو مجتمع سره کې ورته لقمان څخه خپل بچی ته خپل نصیحت کړه اوس تیم کم دي کې هغه ته ذکر کول امون ته چې تعالی په قرآن کې ذکر کړه چې بچو د خپل تربیت او بچو باندې نظر سو ماحول یې سره خرابای خان مجلس یې سره خرابای به پورا درس کې سره خرابای سخت نظر کو او ماحول ډېر زړه سخت نو ما چې ګویر کې کنه نو ما په اثر کې ها که خانو مې پکې خو ان کوم شته چې خاص اثر کوي او که بدن مې پکې خو دایم کوم دی چې بد اثر کوي نو چې کوم شوم باندې نو ما اثر کوي دغه خبرې کوم شته چې نو ما کوم شوم اثر کوي نو ماحول په اثر نه کوي رسول الله په ورس کې ورخم نسی په بل ورس کې سره زر نسی ورسول الله دا اعلان کوي چې دا ورخم او دا سره زر دا مول امت په نورونو باندې حرام دي ځکه رسول الله فرمایي چې مول امت نورون دا ورخم او دا سونه استعمالي نو دا مول امت په نورونو باندې به اثر کوي یو نورونو ځکه مزاجي نرم طبیعت او زنانه وګڼي به ول جهاد کولی شي نو تبلیغ کولی شي نو سیاست کولی شي نو مزدوري کولی شي نو کور کولی شي نو مسافرې کولی شي نو ځکه یې خود وګڼي نو ترکه مو مقصد دا چې سنت او رحم دا خو به جان شاید نه صف کې نشته کنه او چې د څه چې مولای په باندې اثر کوي ولا خبر رسول الله کې موت خبره نو چې شک کی نو چې به جان شي ورخم او سرزار دا په انسان اثر کوي انسان خرابوي نرم کوي نو یو ملګری یو مجلس په ویر کې اثر نه کوي یو ماحول او تو بچي خراب نه کوي یو دوست او تو بچي خراب نه کوي یو غونډه او یو نوست پوسټ مجلس او تو بچي ورور خراب نه خرابوي صحیح صحبت بچولن بچو خطر به او بچو باندې کله نه نظر چې ورستو بیا ته د عزت سبب ونجوړي چې ورستو بیا مشکلات سره تاسو مخ نه مشوم داسې کشنه لخته چې کوم طرف ته دوه اسه توي چې کوم طرف ته دوه اسه توي او خزانه پختې باندې کګل کدا سه کولم موتی یو کوچنی راوړل موتی نو مشوم له خزه سره ورته د حکومت او تربیت او نگرانی نه لوند وخت راغلی تاسو نظر وکړئ ومشوم وخزه د عقل نه کمزوري یو تربیت شریعت لور تا ورکړه ورونو ته یا ورکړه درونو نکته یا ورکړه بچو د خنه زو دا کله وي ته وو د معاشره او ته کله وایي ژوند وکړه علي موږ په څه د خبرو عمل کولو توفیق تاسو ما په څه خبرو ما په کې ګزار اکثر دا خبرې کوم تاسو ما کوم چې بس سبوي کوو به کوو خیر مول او خیر کول او بچو غو نه تاسو ما کوو په دا کور نه کې چې په تسپیل دي شپه ورځ نو سوارا چې دوی درې کوي او بچو غم نه نه دیو کسه بچو د زمون کړي خوربي دیو کس یو مشون چې غل شي کنه ټول کړي به ته غل یو مشون چې ایسو نشي شي ټول کړي به ته غل نو هر سره په خپل بچو خنه زاوځي چې دا شنی چې لوک بچي د مون کړي دی ورونی ولې په ګلاس سبب شي ورون به معاشره دا مشون دی موږ ورته ژوند نه یو موږ ورته کله وطن
مشکلات کې خو که تاسو کار کوئ شي دا مشکلات موږ فکر هم کوو کلیو په وطن په ماشومانو او استغفار هم کوو اعلان غواړو چې خدای موږ ته امن وکړي او خدای موږ ته ښکلی ماحول او ښکلې معاشره وکړي خدای موږ د هر سازش او د هر ظالم نه وساتي دعا وکړو الله موږ له دا خبرو د عمل کولو توفیق وکړي څه مریضان دي اپریشن دي یو مریض دی هیڅ هم دعا وکړو چې خدای صحت کامله عاجله مستمره نصیب کړي خدای له صحت ورکړي خدای اپریشن کامیابی سره وکړي او چې څه مسلې وي ته خدای ټولې په خپل قدرت او عافیت سره حل وفرمایي زموږ په کلیو په وطن کې چې څومره خلک کوم قسم مشکلات کړي خدای مشکلات یې حل کړي خدای که چاته مالي مشکلات دي مالي مشکلات حل کړي خدای که چاته جاني مشکلات دي جاني مشکلات یې حل کړي خدای که چا په کورونو کې مریضان ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي خدای که چا په کورونو کې نورې مسلې وي څوک بندیوان کې وي خدای قید و بند یې خلاص کړي خدای که چا څوک داسې وي چې بچو طرف ورته مشکلات وي خدای ټول بچي نیکمرغه کړي خدای موږ د معاشره د نوی نسل د په سیده لار روان کړي خدای هغه د بهروي او فحاشۍ نه وساتي خدای موږ د غلطې معاشرې نه وساتي خدای موږ بچي د غلط صحبت د خلکو نه وساتي خدای موږ بچو ته ښکلې معاشره ورکړي خدای نوي نسل ته ښکلې معاشره ورکړي خدای موږ هم توفیق وکړي چې په هره سیده لار روان شو خدای موږ ګمراه کړي خدای موږ جګړه وکړي خدای موږ زړونو او ذهنونو ته هغه خبرې مه اچوي چې دین نه موږ منحرف کوي خدای موږ زړونو نه او موږ ذهنونو نه کږلې چوپسي وفوض امري الى الله ان الله بصير